نسیم شاه یو ځل بیا د عوامو او د خپل مینوالو زړونه ګټلي دي. د نسیم شاه حوالې سره په کنیکشن کیمپ کې چې کم خبرې شوي دي، په کم کنیکشن کیمپ لګېدلی و، په هغې کې د نسیم شاه حوالې سره سینیر کلاډیانو او منیجمنټ چې کمې خبرې کړي دي، یقینا تاسو په نسیم شاه باندې فخر محسوسوئ چې یو پښتون کلاډي دی او د یوې ګروپ بندۍ حصه هم نه ده جوړه شوې، په خپل گیم باندې توجه کړې ده او خپل گیم باندې فوکس ساتلی دی. ورلډ کپ کې تاسو له یاد شي چې کله پاکستان میچ بایلو، د ټولو نه زیات خفه چې کوم دی نسیم شاه د انډیا نه چې هغه میچ بایلو، هغې کې نسیم شاه جړلي هم. خیر په هغې باندې خبره نه کوو. اوس په دغه کنیکشن کیمپ کې د نسیم شاه حوالې سره سینیر کلاډیانو او منیجمنټ څه خبرې کړي دي، ادر سره په دې ویډیو کې شریکوم. او هغې نه علاوه د نسیم شاه په ټیسټ کیریئر باندې هم خبره کوو چې لاست 8 میچونو کې نسیم شاه څنګه پرفارمنس ورکړی دی په ټیسټ کې. جی نو د ریپورټس مطابق پی سی بي چې کم کنیکشن کیمپ ارینج کړی و، نو هغې کې سینیر کلاډیانو د نسیم شاه خلاف ویلي دي، د نسیم شاه باره کې ویلي خلاف نه، چې نسیم شاه یو ډېر سلجه هوا کلاډي دی، د یوې ګروپ بندۍ حصه هم نه دی، همیشه ټریننګ ته په وخت باندې راځي او ټولو سره بهترین تعلقات دي. بابر اعظم سره بهترین تعلقات، نسیم شاه شاهین افریدي سره بهترین تعلقات، رضوان سره بهترین تعلقات، شاداب سره بهترین تعلقات، فخردمان سره بهترین تعلقات. نه د کپتانۍ دپاره منډه تړه وخي، نه دا د ګروپ بندۍ حصه جوړېږي چې بابر کپتان نو زه به بابر سره مطلب ځان ښه کم، او که رضوان کپتان زه به رضوان سره ځان ښه کم، که شان مسعود کپتان شان مسعود سره به ځان ښه کم. هر چا سره یو رنګ تعلق دی، نه وایي چېرته په ګروپ بندۍ کې ملوث شوی دی، ټریننګ ته هم په وخت راځي، همیشه مسکراتا ہوا رہتا ہے اور دوسروں کو خوش رکھتا ہے. نور کلاډیانو سره مطلب ډېر خوشاینده هم پیش کیږي. دا یو قیمتي کلاډي دی، وایي چې میدان کې 200% ایفرټ چې کوم دی د نسیم شاه له طرفې د پاکستان کرکټ ټیم دپاره میلاویږي. جی نسیم شاه په تیر شوي 8 ټیسټ میچونو کې 33 وکټې اخیستلي دي. 8 ټیسټ میچوں میں 33 وکٹوں کے ساتھ سرفہرست ہے. نسیم شاه په تیر شوي 8 ټیسټ میچونو کې 33 وکټو سره په سرفهرست باندې مطلب په لیسټ کې په ټاپ دی. نسیم شاه انګلینډ خلاف زموږ دپاره یو اهم بالر ثابتېدی شي. جی اوس د انګلینډ خلاف چې کوم د پاکستان ټیسټ سیریز دی، نو هغې کې نسیم شاه د پاکستان دپاره یو اهم بالر ثابتېدی شي. جی دا منیجمنټ دا خبره کړې ده د پی سی بي چې کوم منیجمنټ دی، لکه کوم کوچز دي یا ډایرکټرز دي، کوچز موسټلی دا خبره کوي چې نسیم شاه زموږ دپاره د انګلینډ خلاف یو اهم هتیار ثابتېدی شي. جی نو د نسیم شاه چې کوم کنیکشن کیمپ و، هغې کې د نسیم شاه حوالې سره ډېر پازیټیو خبرې شوي دي، او د نسیم شاه حوالې سره به تاسو هېڅ کله هم نیګیټیو خبرې نه اورېدلي. ډېر خلک د شاهین افریدي حوالې سره څومره خبرې شوې، بل دې نه علاوه رضوان حوالې سره هم خبرې کېږي چې رضوان داسې یا داسې، هغه حوالې سره خو خیر د ایکټینګ خبرې کېږي چې ایکټینګ کوي. خو نسیم شاه واحد داسې کلاډي دی چې د پاکستان دپاره په میدان کې 200% ایفرټ ورکوي چې پاکستان میچ وګټي، پاکستان ښه پرفارمنس وکړي. نو د پاکستان په پلینګ 11 کې د پاکستان په سکواډ کې 20 ممبر سکواډ کې هر څومره سکواډ د پاکستان چې کوم انټرنیشنل ټیم دی، پای کې د نسیم شاه غوندې بل کلاډي نشي ملاوېدی پاکستان کرکټ ټیم ته او پاکستان کرکټ فینس ته. جی دا نسیم شاه حوالې سره معلوماتو ډېره مننه د ویډیو کتلو. والسلام.